چې کله امام سلور رکعاتونه پس التحیات باندې کېناست او پنځم رکعات ته پاسید، نو چې کله د یاد شي نو دی به واپس راځي او دله واپس راتل ضروری دي، ځکه چې دنه فرض قاعده پاتې شوې ده. که چېرې ده دغه فرض قاعده ونه کړه او 2 رکعات ورپسې نور وکړل، نو دا ټول لمونځ به د نفل شي او دی به فرض دوباره کوي بیا. او چې کله دی ودرېده پنځم رکعات ته او بیا واپس راغی او په تحیات باندې کېناسته، عبده ورسوله پورې به سبق وایي، سجده سهو به وکړي، بیا به د هغې نه پس التحیاتو نه ته اللهم ربنا پورې ووایي او سلام به وجاړ باسي، لمونځ به یې صحیح شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا تاسو چې کوم صورت ویلې دی چې یو سړی دی هغه 12 کناله ځمکه ده او هغه وایي چې ماله څوک 1.5 لک روپۍ قرض راکړي نو زه له دا ځمکه ورکوم او بیا به د 12 کنالو اجاره 10,000 روپۍ کټ کېږي. نو دا د عرف او چې کوم زمونږ رواج دی نو دا اجاره ډیره زیاته کمه ده. نو دا پیسې دی چې کوم 1.5 لک روپۍ اخلي نو دا قرض دی او د دې قرضو په وجه باندې هغه ته اجاره کمی. نو دې ته فقها د قرضونه انتفاع او د قرضونه فایده اغستل وي او حدیث پاک کې راځي چې کوم یو قرض ځان پسې پایده راخکي نو هغه ناجایز دی او هغه د سود په حکم کې دی. البته که چېرې د غزمه کې مالک 1.5 لک روپۍ دغه کس نوالی او ځمکه ورلور کی او چې څومره عامه اجاره جوړیږي هغه عمره اجارت علی او هغه د قرضونه کټ کیږي، نو بیا به دا په نوم باندې قرض وي خو لیکن په حقیقت کې به دا پیشګي اجرت وي، نو بیا دغه صورت جایز دی. او دا تاسو چې کوم اجاره یادوي دا مقدار کم دی او د دې کموالی وجه قرض دی نو دا ناجایز دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا تاسو چې کوم خبره کوي کنه جی چې دا ترکو والا کوم ډرامه جوړه کړې ده او د دې په وجه باندې ډیر خلق د انډیا د فلمونو نه د نورو نارواونه هغه بچتي، نو دا خبره په خپل ځای باندې ستاسو صحیح ده چې په دې وجه باندې خلق د نورو فلمونو کتونه بچ شو، خو لیکن سوال دا نه دی. سوال دا دی چې آیا دا سیز جایز دی او کنه دی جایز؟ نو که نسبت لګوي نو د انډیا فلمونه هغه کې به ډیر ګناوي، دی کې به کم ګناوي، نسبت منګه لګولې شو. خو لیکن دا خبره چې دی ته جایز وایو نو دا سوال په خپل ځای باندې دی. په دې کې د غیر محارم زنانو تصویران دي، په دې کې نور داسې مکالمې دي چې هغه د شریعت نه خلاف دي، څنګه چې د دروغ پکشته د تاریخ چې کم دینو دا غینه پکې څه خبرې هټ کړ دي، ډېرې خبرې علماء را جمع کړي دي. نو جایز خو دې ته به هر حال نشو ویلې او څنګه چې د علماء کرامو فتوا ده، بلکې بعضی حضرات خدام وایي چې د دې په ذریعہ باندې د اسلام تبلیغ کیږي، د اسلام احکاماتو ته خلق راغبه کیږي دین طرف ته او د الله جل شانو احکاماتو طرف ته، جهاد طرف ته. نو شیخ الاسلام تقی صاحب دامت برکاتهم داغي په جواب کې فرمایلی دي چې د اسلام تبلیغ دا یو ښه کار دی، خو لیکن په شرط د دې چې د اسلام د طریقې موافق وي. د اسلام تبلیغ هغه طریقه باندې چې کوم د شریعت په نظر کې ناجایز وي نو دغه تبلیغ هم ناجایز دی. نو د دې اوږدې خبرې خلاصه دا ده چې که د دې په وجه باندې خلق د دې نه زیات د ګناهونو د وجه نه بچ کیږي نو په دې وجه باندې دا شی نه جایز کیږي. د دې کې دنه چې کوم د ناجایزوالي وجوهات دي هغه په خپل ځای باندې موجود دي، نو ناجایز دام دی، ناجایز د انډیا فلمونه دي. البته نسبت دا یو جدا سیز دی او زمونږ نه چې کوم سوال شوی دی نو هغه د دې دوانو میاس کې د نسبت نو د ارتغرل چې کوم ډرامه و انداغي د شری حکم او د شری حکم بیان منګ تاسو ته درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دی کې یو خبره خدا ده جی چې دی راغلی دی د چغرزونه ډایرک 400 ته 400 کې دی د دیار له سورزو اراده ده او بیا به د هغې نه پس دی ځي ګجرات ته. نو دی به که د چغرزو نه د 400 پورې چې کومه لار ده
نو دی د اندازه ولګي ما ته اندازه نشته چې دی د ځای نه څومره لار ده نو که 78 کیلومتر جوړیږي نو بیا به دی په 400 کې مونځ سفرانه به کوي ځکه چې د 15 ورځو نه کم نیت سره د دی مونځ د مسافر مونځ به او دی به د مقیم مونځ نه کوي. فرض مونځ کې لومبني 2 رکعاتونو کې سوره فاتحه او ورسره یو سورت ویل دا ضروری دي. کچری لومبني 2 رکعاتونو کې سوره فاتحه او وی او سورت وسره اونوي ریشه نو سجده سهو وکي. ورپسې د 2 رکعاتونو پس چې کوم 2 رکعات دي یا د ماقام مسکی یو رکعات ته چې کله دا ځان لکې نو د سوره فاتحه نه پس به سورت نه وي دې ته موږ په خپل جبه کې تش رکعات وایو. کچری یو سړی وسره سورت اووي انا په د باندې سجده سهو نه واجبېږي او مونږ کیږي. دا یو خبره شو. دویمه خبره ده چې دا تاسو د تشهود بارکی د قاعده بارکی سوالو کو نو ځان لږ مسکی او په 2 رکعاتو باندې کینی نو عبده ورسوله پورې به سبق وای او بیا به پاسی په هیره باندې اللهم صل علی محمد پورې اووي او بیا یاد شو یا ردینا سیوا اووي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا دی پورې لاړ او بیا ورته یاد شو اندې به ډایرک پاسی او چې کوم باقی مثبت دي نه غبو کې او اخره کې به سجده سهو کې نو مثبت صحیح شي. دا ملګری تاسو کوي چې صلات الکسوف او د صلات الخسوف طریقه بیان کوي. نو صلات الکسوف د نور تندر نسلو په دوران کې چې کوم مسکول شي هغه ته ویل شي او صلات الخسوف چې سپمای تندر اونیسی په دغه دوران کې چې کوم مسکول شي هغه ته ویل شي. کله چې نور تندر اونیسی دا د الله تعالی د عذاب د نخونه یو نخه ده نو په دغه دوران کې الله تعالی طرف ته متوجه کېدل پکاري د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په داسې وخت کې با جماعت او په جمع سره مز منقول دي ځکه چې نور تندر نسی نو راز به ظاهره خبره ده. نو 2 رکعاته نیت کیو کی صلات الکسوف او جماعت سره به مسکی قرائت به په جهر سره په تیز باندې ویل شي او وګد رکعاتونه وګدي رکوګانی وګدي سجدي دا په دې کې راغلي دي. تر دې پورې چې فقها فرمایي کچري نور یو غنټه تندر نسلې 2 غنټي نو دا ټول ټیم په دې 2 رکعاتو کې راډکول بهتر دي. خو کچري خلقو ته تکلیف وي او یا ګرمي وي یا شاته بوډاګان وي ضعفا وي کمزوري خلق وي انو بیا ډیر زیات وګد مسکونه کی لکم وګد منځو کی قرات په ډیر وګد نو وي د مختصر قرات وي نو سنت طریقه به ادا شي. دا خود صلات بیا داغه نه پس دعا غوښتل او د الله تعالی د عذابونو نه پناه غوښتل پکاري. او چې کله سپمای تندر اونیسی نو سپمای تندر چینیسی نو عام طور شپې د شپې تندر اغنیسی انو په دغه ټیم کې فقها فرمایي چې د شپې ټیم دی نو خلق په جماعت ترابل دا به حرج ذریعہ وي انو بیا د خلق ځان لمسکی نوافل دي کوي او د الله تعالی د عذابونو نه دي پناه غواړي. کچری حافظ قرآن مخکنه اغه سره خبره توی کوي چې زبر له ختم کوم او دوره پیسې برا کوي انو دا د مخکنه توی کول دا خو به هر حال ناجایز دي. او کچری حافظ قرآن ختم کی او خلق ولا د خپل طرف نه غیر مشروط صحدیه ور کوي چې دا غي شرط مخکنه نه لګیدل نو هغه جایز دي. دا ملګری تپوس کوي چې زه دوبای کې ما او د ماخام مونږ وخت سوره پورې دی بانګه پورې دی یا سټه م پورې دی نو دغه ځای په حساب باندې خو مونږ ته پته نشته خو چې کومه د ماخام بانګ باره کې د مسلې خبره ده نو هغه دا ده چې کله د ماخام نور پریوزی نو د ماخام ټیم شروع شو او دا ټیم جاری وي تر هغه وخت پورې کتا سو خیال کړی نو د انور چې کله پریوزی انو د اسمان دغه کلمنه مغرب طرف ته د سره شي
نو چې دغه سورواله سو پورشته نو د ماخام ټیم دی او چې کله دا سورواله پټ شو د ډوب شو نو بیا د ماخام ټیم هغه ختم شو نو احتیاط پدې کې دی چې ماخام منځ زر تر زر په کار دی او کچری لیټ شو نو تر څو پورې چې سورواله شته انو دغه د ماخام ټیم دی البته که د فکس ټیم معلومولو دغه نو بیا دغه تل تاسو وګورئ چې چرته چا نقشه جوړه کړي نه غي کې به ټیم ور کړی نو د ماستن بانک پوری خبره خو موږ نشو کوله ځکه چې بانګونه د هغه ټیم مقرر نه کله څوک وختي وي کله څوک نا وخت وي انو هغه سره د ماخام ټیم او د مستعلق نشته د غسری رڼا سره د دې تعلق دی دا ملګری تپوس کوي چې د سحر چې کله وخت داخل شي نو د طلوع آفتاب د دوران کې سجده تلاوت کول څه حکم دی نو کچری دغ کټه می تلاوت کو سحر ټیم داخل شوو او د تلاوت کو او دغ کا وخت کې سجده تلاوت والا آیات کریمه د اولست نو بهتره خدا ده چې په دغه وخت سجده نه کوي چې کله نور راوخی نو سجده دیو کی البته که دغه کا وخت سجده وکړه نو صحیح ده دا هغه صورت ته چې کله دې په دغه کا ټیم کې تلاوت وکي او آیات د سجده هغه تلاوت کی او کنه مخ کې نه آیات د سجدي تلاوت کړي او هغه ټیم د سجده نه وکړي شوی او اوس په دې ټیم کې سجده کوي نو دغه ټیم کې ولا سجده تلاوت کول نه دی پکار کله چې نور راوخیږي نو بیا دا غي نه پس دی سجده تلاوت ادا کی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ دا ملګری چې کوم تپوس کوي چې کله دا شوم کیږي چې یو سړی او دسو کی او مټي لستونی بری او دې دوران کې د امام سره مسکی شریک شي نو بیا به دې سکی د غامټي به بر ساتي کته کوي وي نو د ټولو نه لومبنه خبره خدا ده چې کله بنده مسکی شاملېږي نو دا غینه مخ کې ځان برابرول پکار دي کچری امام په مسکی ولاړ وي او بنده او دسو کی نو خپ استقامت سره راشي هغه با وقار چې ورته وي پښتو کې ورته موږ درون خوګ وایو درون خوګ راشي او هغه مټی کته کی او مسکی شریک شي ټول نه بهتره طریقه ده خو به هر حال کچری یو سړی مټی بروي او مسکی شریک شو نو مسکی مټی بر ساتل دا مکروه دی دې سره مسکی نقصان راځي نو د لپاره ښه طریقه ده چې د یو رکن کې یعنی که مثال په تور باندې د رکوع کې شریک شو انو رکوع نه ودرېد انو یو مټه دی یو لستونه د کته کی لګونتی بس داسې هم بیا د نور خپل وکته کیږي او چې کله د سجدین را پاسي مثال په تور هغه بل یو عمل دی ان پاغي کې بل لستونه کته کی لستونه دی کلاو نه پریدي ابر نه پریدي خو او دویمه خبره ده چې دې کې د دې خبرې ډیر خیال ساتل پکار دي چې لستونی کته کول باندې ډیر ټیم نالي اسنه چې بیا اغینا هغه عملی کثیر جوړ شي هغه استری ور نه برابرې او سر تر سره د نره رسي بس صرف کته دي کی بیا چې کړه دې خپل مسکی نقل او حرکت کې لستونه بخپل ځای ته ورشي د ملګری تپوس کوي چې د ماسختن موز د درسټه مپوري کیږي نو دې کې د دې جواب نمخ کې یو خبره په ذهن کې دی چې په شریعت کې ماخام چې کلنور پریوزی نو شپه شروع شي او سحر چې کله د فجر هغه ټیم داخليږي نو دغه پورې شپې د غروب آفتاب نه والي تر طلوع فجر پورې دا ټول شپه ده دا چې کله بنده په 3 باندې تقسیم کی نو دا ډومبنای حصہ دی کې د ماسختن مسکول دا د ماسختن د مستحب ټیم دی بهتر دا ده چې په دې کې وشي او دا ورپسې چې کما بل درې مې صدا مینځنای نو په دې کې دغه مست دغه ایسی ته مؤخر کول او رست کول دا جایز دي بهتر نه دی او جایز دي او اخرنه درې مې حصے ته مؤخر کول دا مکروه دي ټیم د ماسختن چې ټیم داخل شي نو تر سحر تر طلوع فجر پورې ټیم دی د ماسختن ولیکن دا بیا په دریو حصو باندې تقسیم دی یو ډیر بهتر دی منځنه جایز دی اخرنه مکروه دی نو بهتر دا د چډم بنای کی سو کیو شي دویم کې جایز دی
او دریم کې مکروه ده. او که د عذر د وجنه دریم ټیم ته موز ورسید نو د قضا کول بالکل نه دی پکار او اخرنه ایسه کې بیا کول پکاري، البته مؤخر کول کوشش نه دی پکار. چی دا ملګری سوال کوي چې دا وتر د شپې آخر کې مونږ اوریدي دي چې افضل دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به آخر شپه کې وتر کول. نو دا خبره صحیح ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم معمولم داو چې ماستن موز به فرض وکړو او سنت او بیا دا غي نه پس به وتر پری خودل. تهجد به د شپې اخره کې چې کول او به کړو او د تهجد نه پس به وتر وکړو. او حدیث پاک کې هم فرمایي اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، چې تاسو د شپې اخرنه موز وتر وګرځوئ. نو چې کم کس ته دا یقین وي چې زه په اسم نه هغه د وتر په اخره کې کوي فریدي دي، خو لیکن چې کم کس ته یقین نه وي ان هغه بیا په ماستن موز نه پس کول پکار دي، اسنه چې بیا پانسی او پاتې نشین داغي وبال بیا ډیر دی. دا ملګری تاسو کې چې مون قرباني کوو نو ځان له مستقل ساروی وړو کې والو هغه افضل دی، او که چې ټل کې ایسونی سونه هغه افضل دی. نو افضل خبره خدا ده چې د کمی قیمت سی وای ان هغه افضل دی. که ځان له ګډ وغیرہ اخلی او داغي قیمت سی واوي او تاسو وس وي نو هغه افضل دی. او کنه پټل کې ایسنی سي او هغه ګرانوي قیمت سی واوي نو هغه افضل دی. نو د قیمت دارو مدار دی، او که د دوانو قیمت یو شانتی وي نو بیا ځان له ساروي دا افضل دی. دا بل ملګری تاسو کوي چې د قربانای نه سور از مخ کې نکونه ویخته وغیرہ نی کټکول پکار. نو د دې بل کوونتی وضاحت کو بمبره خبره ده چې څوک قرباني کوي اراده وي نو د هغه د پاره دا مستحب دي چې کله د ذوالحجې میاش شروع شي، د لوی اختر میاش شروع شي نو هغه نکونه او ویخته نه کټ کوي، او چې کله د اختر پر ورځ باندې قربانیو کی بیا دا غي نه پس دي ویخته نکونه کټ کی. دا خو د مستحب حکم بیان دی. دې سره یو اضافي خبره بل هم ده او هغه ده چې د بازي ځایونو ویخته هغه ډیر وخت پورې نه کټ کول دا اوم نه دی پکار. نو که په دې ورځو کې هغه موده د سلويخت ورځو نه اړيږي ان بیا دغه ویخته کټ کول پکار دي. دا ملګری تاسو کوي چې کله یو خور رور ته د پلار په جایداد کې خپل ایسه معاف کی، یو پیر ورته وی چې ما ته معاف کړی دا، او بیا سو وخت پس هغه خور دوباره مطالبه کوي د رور نه د غیسی، نو آیا دا خور ګناهګار ده او کو ګناهګار نه ده؟ نو د شریعت مسله دا ده، جواب دا ده چې میراث کې د یو وارث چې کوم ایسه وی کا غرور وی کا خور وی کا بل یو وی، خو چې شریعت ورله ایسه ور کړی وی نو هغه ایسه به هغه دغه حق دی، او که په خلی باندې هغه او ویوم او چې ما معاف کړی دا ما ته پرې خو دی دا نو په دې سره هغه نه ختميږي. د ایسی د ختمېدو دوه طریقې دي، یو دا چې هغه وارث والی بس لاړه خبره ختمه شو، خور د خپل ایسه والی نو ختمه بشي، او چې کله هغه والی هغه ایسه قبضه کی ان بیا دوباره د رور لور کی نو بیا به د سواله مطالبه نشي کوله. او دویم دا چې د خور کوم ایسه کیږي نو د هغه د داسې عوض واخلي چې عوض والی کالګي وی کډیر وی ان بیا هم مطالبه نشي کوله. صرف د خلی په وینا سره د خور حق نه ختميږي، کدا خور اوس ایسه اغستل غواړي د دې مطالبه جایز ده او دې له ایسه ورکول پکار دي. دا ملګری تاسو کوي چې کله منګه امام سره موس کې شامل شو او زمنګ نه د موس رکعاتونه شوي وي ان اخیری قاعده کې به امام سره منګه سبق سوره وایو، چې کله داسې قسمه صورت حال وي یو دوا درې ارسل رکعاتونه چې شوي او بنده د اسلام نه پس پاسي هغه خپل باقی موس پوره کوي نو اخیری قاعده کې د امام سره تر عبده ورسوله پورې سبق وایي.
سبق بدی پوری وي خجل صرف تشهود بوي درود شریف دعا بنوي جی ملګری تاسو کوي چې یو ملک یو کس په بانک کې ملازم دی اند هغه تنخواه حلال ده او که حرام ده نو کچري هغه سودی معاملاتو کې ملوث وي یعنی حساب کتاب کوي لیکل کوي او بانک سودی بانک وي چې د سود والا معاملات کوي نو بیا خو د تنخواه حرام ده او سود دی ناجایز دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سود کې هر قسمه تعاون نه فرمایلی ده البته د بانک هغه نوکری چې په هغه کې حساب کتاب سره بنده ملوث نوي لکه څوکیدار شو او گیټ کیپر شو یا زای صفا کول والا شو یا خانساما کوک شو دې خلکو کچریوی دی نوکران نو دی د پکار دي چې بل ځای کې ځان له کوشش وکي او چې سو پورینی ان به هر حال د دې تنخواه هغه حلال ده او دا نوکری په دې باندې علما کرام او مفتیانو د جواز فتوا ورکړی ده ځکه چې د سودی معاملاتو سره براه لاس لین دین ناراضي او د نور هغه حضراتو چې دا غي دن ډیوټي وي او هغه سکار مار کوي لیکل کوي او نور څه پیسې ورکوي یا اخلي نو دا غي تنخواه هغه ناجایز دي دا ملګری تاسو کوي چې کله ناکله داسیم کیږي چې یو کس راشي مدرسې ته ولته کې استاد ته وایي چې مونږ له یو قران پاک ختم وکړي بیا هغه استاد لګي شاګردانو ته وایي چې ختم پنیت باندې خپل سبق وایي نو دا سکول پکار دی او کنه ټولو نه اولنې خبره هغه دا چې د یو جایز مقصد د پاره د قران پاک تلاوت کول قران پاک ختم کول صلات حاجات کول دا جایز دي او د ټولو نه بهتر صورت دا ده چې بنده په خپل باندې ختمو کی چې دې کله تلاوت کوي یا صلات حاجات کوي نو دنه د پړه کې به یو فکر وي یو درد به یو غم به د خپل کار باره کې نو الله تعالی په هغه باندې بهتر فیصله کوي دا خو درای ده دا پوری خبره شو چې ختم په خپل کول په کار دي ځان سره نور د کور افرادوم شریکی په سلور رزیو کیږي درې رزیو کیږي 15 رزیو کیږي هفته کیږي میاش کیږي څه مسله نشته البته کچري دغه شانتي صورتي حال وي څنګه چې تاسو سوال کړی دی ان بیا د مدرسې دغه استاد لپاره دي چې په ترتیب باندې هغه شاګردانو ته سپاری حواله کی او هغه ته او چې د ختم پنیت باندې و یو شاګرد وي چې تړمبای وای استاسي تړمبای نمبر دی تړمبای سپاره وای بل ته وي دیمه بل ته وي درېمه ان په ختم به وشي په دې طریقه باندې د عملګره تپوس کوي چې د سنت او د فرض په میاس کې وبسکل ناجایز دي بعضی خلق داسي وي نو کله سحر سنت وی ناغي باره کې خو تپوس کړه دي او بیا د مثال په تور باندې مونږ ته د ماسپخین او د ماسپخین سنت او د فرض میاس کې هم خبره کړې ده نو دا منګړد خبره ده دا اسی خبره بعضی خبره مشهور شي او بسکل دا د ضرورت خبره ده چې کله انسان ته ضرورت وي نسکل جایز دي او کاغه د سنت او د فرض میاس کې وي او که هغه بل وخت وي نو دا څه قسمه مسله نشته دا یو عوامي مغالطه او حضرت تانوی اشرف علی تانوی رحمت الله علیه ته اغلاط العوام وي یعنی هغه خبرې چې زمونږ عوامو کې بے بنیاده او غلطی مشهور دي پاغه کې یو داوم دی دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ یو ملګری دی او هغه یو کس سره ناس پاس دی او هغه د خپل دکانوم دی نو کاروبار کوي چې هغه کاروبار د په نظر کې جایز نه دی نو دغه کس سره خوراک کا کول د دې څه حکم دی نو د شریعت مسله دا ده چې کله د یو کس رزق مکمل طور حرام وي انو داغه خوراک به هر حال ناجایز دی کاغه خفقیږي او کاغه خوشحاليږي او چې کوم کس خوراک مکمل طور حلال دی داغه خوراک جایز دی داغه په اجازه سره
او چې د کوم کس خوراک د رزق مکس دی، څه حلال دی او څه حرام دی، او دته ضرورت وي او د الته کې خوري یا غسر خوراک کوي، نو د حلال نیتو کې چې دغه څه حلال کاروبار په مثال ستاسو سوال کې دکان دی، نو دکان آمدن خو به وي انداغي کمای خو حلال ده، انداغه دغه کمایه په نیت باندې هغه خوراک خړل دا جایز دي. دا ملګری تاسو کوي چې یو زنانه ده دغه زامن دي اولاد دي او دغه زنانه د خپل رونو نه عیسی نه ده اغستین، اوس ورته زامن وای چې دا خو زمونږه حقو دا به اغستی و، نو موږ به اوس دغه نه فایده اغسته، نو چې تاسو مکه وانه مثلا زمونږه حق دی گویا کې او نو ملګری تاسو کوي چې دا خور د دغه ځمکې په نه اغستو باندې ګناهګار ده او کنه ده. نو جواب دا دی چې کله والد صاحب د دې زنانه وفات شو، نو د دې په دې میراث کې دغه شانتي حصہ وا څنګه چې درونو حصہ ده. خور حصہ نالي د خپل خوخه باندې په خپل د زړه په مرزای باندې بغیر د صدباو نه، دا دغه خوخه ده، هغه د مرزای خاوند ده، خو کچري په دی وجه باندې نالي رړی کیږي، خو لیکن ضرور رویه ورته معلومه ده که ما یې سواغسته نو سبا به زما ورور زما تپوس نه کوي، ما سره به غم خادي نه کوي، نو دې ته د زړه خوشامندي نشي ویلې، دا مجبورۍ صورت دی. او بیا په دې صورت کې خور خو په نه اغستلو نه ګناهګاریږي، البته رور ګناهګار دی. دا یوه خبره شوه، رور په نه ورکولو باندې ګناهګار دی. دویمه خبره دا ده چې د زامنو دا خبره غلطه ده، غلطه په دې ده تر څو پورې چې زنانه یعنی مور ژوندی وي پلار ژوندی وي، نو د زامنو د هغوی په مال کې هیڅ قسمه حق نشته. دا زمونږ په معاشره کې یو غلطه خبره مشهوره ده چې کله څه مسله راشي نو زامن پلار ته مال خپل یې سراکه بس زه جدا کېږم درنه، نو پلار ولګي نو هغه په جایداد کې د هغه سیسه جوړېږي نو ورکي، نو دا د زوی د مطالبه او خبره ناجایز ده چې پلار ته مال خپل یې سراکه. یا دا تاسو چې کوم سوال کړی دی نو په دې کې زامن خپل مور ته وایي چې تا به عیسی اغستې وندا خو زمونږ کېده، نه د دې کېده او نه د بل چا کېده، دا د دې مور وه او د دې زامنو به الی کېده چې مور وفات شي. د ژوندي کس په مال کې د هیڅ چا حق نشته، دا د هغه خپل ذاتي مال دی، نو د زامنو دا خبره غلطه ده. البته خور له اغستل پکار دي چې دا خبره د معاشرې نه ختم شي، د لور خور د حصې نه اغستلو د نه ورکولو دا خبره ختمول پکار دي او هغه مستقل وارثه ده، نو اغستل پکاري چې دا غلط رواج ختم شي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس منښته کړې وه کچري الله تعالی مال زوی راکو نو زه به ورله محمد نوم اږدم، الله پاک هغه زوی ورکړی دی، نو اوس هغه صرف محمد نوم به اږدي او کنه محمد سره یو مناسب ټکی اضافه کول شي، نو اضافه کول شي جی محمد علی نوم کې خدای شي یا داسې بل یو محمد سره سیوای ټکی یو ځای کې، نو دغه یو ځای کول یو بل ټکی اضافه کول جایز دی جی.